أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآية. فدي آية كريمة کی دی یهودیانو یو خبیثه او ناکاره عقیده بیانېږي. د یهودیانو ناپاک عقاید موږ وړاندې په یو درس کې تفصیلا ذکر کړي وو چې د یهودیانو څه عقیدې دي او د عیسایانو څه عقیدې دي. د یهودیانو یو ناکاره عقیده دا ده چې هغوی عصمت الانبیا نه منکر دي. انبیاء علیهم الصلوات د ګناه نه محفوظ نه ګڼي، بلکې انبیاء ته غټ غټ ګناهونه نسبت کوي. یهودیان وایي چې موسی علیه السلام وادی ته کې خپل ورور هارون علیه السلام قتل کړ، نو موسی علیه السلام ته د قتل نسبت وکړ، حالان کې هارون علیه السلام ته چې نبوت حاصل ده د موسی علیه السلام په دعا، بیا قتل خو لویه ګناه ده. نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې دنیا کې بهترین دعا دی یو ورور دی بل ورور دی پاره، هغه دعا دی موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام دی پاره. بهترین دعا په تمام دنیا کې دی یو ورور دی بل ورور دی پاره، هغه دعا دی سیدنا موسی علیہ السلام دا د سیدنا هارون علیہ السلام دی پاره. موسی علیہ السلام چې الله پیغمبر ک، نو موسی علیہ السلام الله ته درخواست چې الله زما په دې ژبه کې لږ شانت لکنت او توتلګي ده، د ژبې فصاحت او صفائی زما لږ کمزورې ده، او زما رور هارون علیہ السلام افصح مني، هغه زما نه ډېره صفائی د ژبې لري. یا الله هغه تم جبرائیل علیہ السلام ورولېږه، پرېږده دروازه خپله بندېږي. یا الله هغه تم جبرائیل علیہ السلام ورولېږه او هغه پیغمبر جوړ کا.
نو الله تعالی د موسی علیہ السلام دعا قبول کړه او هارون علیہ السلام باندې وحی نازل کړه، هغه پیغمبر جوړ کړ. د موسی علیہ السلام د دعا په برکت باندې هارون علیہ السلام ته نبوت ملاو شو. نو بیا به دا موسی علیہ السلام خپل ورور څنګه شهید کړي؟ خدا د یهودیانو شرارت ده. یهودیان وایي چې داود علیہ السلام یو کارنیل او جارنیل قصدن مړک او دی هغه یو ښایسته حسینه جمیله ښځه وه، هغه یې ځان ته په نکاح کړه. د داود علیہ السلام تقریبا سکم په ټوله دنیا بادشاهي وه. دا بچی سلیمان علیہ السلام په ټوله دنیا بادشاهي کړې. نو د داود علیہ السلام یو جارنیلو فوجي دی هغه ښځه د رنګ نه ډېره ښایسته وه. نو داود علیہ السلام قصدن دا جارنیل داسې جنگ ته ولېږه چې هغې کې مرګ یقیني و. نو په دې حیله باندې ولېږه چې هلته سر وخوري او دا ښځه یې ما ته راپاتې شي. یهودیان داسې خباثت کوي. نو د چا ښځې دپاره سړی او خاوند مړول ګناه کبیره ده. عام مسلمان یې نشي کوی، بیا جلیل القدر پیغمبر. خو یهودیان هغې انبیا علیه السلام ته د غټو ګناهونو نسبت کوي. همدغه شان یهودیان د سحر نسبت سیدنا سلیمان علیه السلام ته کوي چې د هغې ذکر په دې آیت کې کیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. یهودیان وایي دنیا کې لومبی ایجاد د سحر او د ساحري دا سلیمان علیه السلام کړی. نو غټ ساحر په دنیا دا وایي سلیمان علیه السلام معاذ الله. سحر پس ته د کفر نه چې کوم غټ غټ ګناهونه دي په هغو کې یوه ګناه ده او د دې غټې ګناه نسبت دا یو جلیل القدر پیغمبر ته کوي، حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام. چې لومبی ایجاد دا سلیمان علیه السلام. اصل کې په زمانه د سلیمان علیه السلام کې د سحر و ساحري چارچه ډېره زیات وه. سحر ډیر عام شو، دومره زیات شو چې د سحر او د معجزې په منځ کې عامي خلقو فرق نشو کولی چې اوس معجزه څه شی وي او سحر څه شی وي، پیغمبر چاته وي او ساحر چاته وي. نو معاشره کې به پیغمبرانو معجزې ښکاره کړي او ساحرانو به جادو هم ښکاره کړ. نو عام خلقو ته به پته نه لګېده چې انبیا څوک دي او ساحران څوک دي. سحر کم یو ده او معجزه کم یو ده. خلقو باندې خلط راغی، ګډوډي پرې راغله، امتیاز او فرق یې نشو کولی. نو بیا الله جل شانه دوه فرشتې راولېږلې. الله یې نامې ذکر کوي هاروت او ماروت. د یوې فرشتې نامه ده هاروت او د بلې نامه ده ماروت علیهما السلام. دا دواړه فرشتې د آزمایش او امتحان دپاره راغلي. په دې مقصد راغلي چې خلقو ته د سحر او د معجزې منځ کې فرق واضح کړي، چې هغې سره د نبي او د ساحر په منځ کې فرق از خود واضح شي. نو خلقو ته به ورښودل چې دې ته معجزه وایي او دې ته سحر وایي. چا چې معجزه ښکاره کړه دا به پیغمبر وي او چا چې سحر ښکاره کړه نو هغه به ساحر او کوډګر او جادوګر وي. نو د سحر او د معجزې په منځ کې د افتراق او د جداوالي دپاره او د پیژندګلۍ دپاره الله تعالی دا دوه فرشتې راولېږلې. نو دې دوه فرشتو به دا چل کاو چرته به چې د خلقو اجتماع او ګڼه بڼه ولیده نو هغوی ته به بیان شروع کړ. وایي د تاسو په دې علاقه کې سحر و ساحري ډېره زیاته شوې ده، راشئ چې زه سحر او معجزه درته وښیم.
زه سحر دغه دروازه بد ده که دا بله را خلاصه کړه دغه بنده که دا بله را کلاو کړه داسې بنده که خیر ده بس هغه که اوس بندۍ را بندۍ نو دغه دو فرشتې راغلې خلقو ته به یې سحر وروښوده د سحر کلمات به یې وروښودل چې دا کلمات چې ویلی شي او په دغه طریقه نو دا سحر شو او دا معجزه شو بیا به ورته ووی چې سحر ګناه کبیره ده دې نه ځان ساتئ او د ساحرانو او کوډګرانو نه ځان ساتئ ته مه نږدې کېږئ او هر چې دا معجزه ده او د چا په لاس باندې چې د معجزې رونمایي وشي هغه پیغمبر ده د هغه ملګرتیا کوئ نو دا فرشتې دې مقصد پر راغلي کله وارې سړي ته حلال او حرام نه معلومیږي چې دې کاروبار کې شرعي حکم څه ده حلال ده که حرام نو سړی یو مفتي صاحب ته ورشي یو عالم ته ورشي یاره دا کاروبار ما دپاره شرعي څه حیثیت لري حلال ده که حرام نو هغه ورته فرق وکړي دغه کاروبار که په دې طریقه وشي حلال ده او که په دې طریقه وشي نو حرام ده نو دا عالم چې د حلال او حرام په منځ کې فرق ورته کوي نو د حرام صورت هم ورته ذکر کی او د حلال صورت هم ورته ذکر کی نو دا د حرام صورت خو دې لپاره نه ورته بیانوي چې اوس تاسو د حرام شروع کړئ نه حرامونه چې سړی ځان ساتي خو هله به ځان ساتي چې یو ځل خو به ځان پرې پوه کړي نو دا فرشتې هم دې مقصد دپاره راغلي چې په دې سحر باندې خلک پوهېږي چې دې ته سحر وایي دې دپاره چې ځان ورته وساتي خو لیکن د هغې زمانې کافرانو غلطه فایده واخیسته د دې دواړو فرشتو نه دا سحر زده که او بیا یې باقاعده عمل پې شروع که حالانکې فرشتو خو دا سحر دې دپاره وښوده چې ځان ورنه وساتئ خو دوی هغه زده که او باقاعده یې عمل پې شروع که نو بیا د معاشره کې ډېر زیات فسادات پیدا شول د سحر په وجه باندې نو سلیمان علیه السلام آرډر او حکم جاری کړ چې څومره د سحر کتابونه دي او د سحر کاغذونه دي دا یې ټول راجمع کړل او په خپله خصوصي کامره کې د خپل تخت او کرسۍ لاندې په ځمکه کې دفن کړل سیدنا سلیمان علیه السلام چې کله وفات شو شیطانانو هغه د سحر کتابونه بیا راوویستل او خلقو ته یې ووی چې سلیمان علیه السلام چې په تاسو بادشاهي کوله د دې سحرونو په وجه دا ګوره کرسۍ لاندې هر څه اچولي او سلیمان علیه السلام د سحر ایجاد کړی ده معاذ الله ګوره دا د سحر کتابونه یې د کرسۍ لاندې اچولي نو هغه خو هغه د خلقو نه راجمع کړي و چې سحر د ځمکې نه ختم شي او د خپلې خصوصي کامرې په بیخ کې دفن کړي و شیطانانو راوویستل خلقو ته یې ویې ګوره دا لوی ساحر معاذ الله دا سحر دی ایجاد کړی او د دغو تعویذونو په زور یې په تاسو بادشاهي کړی نو دلته الله جواب ورکوي چې نه وما کفر سلیمان علیه السلام شرک نه ده کړی کفر او سحر نه ده کړی ولكن الشیاطین کفروا دا ظلم شیطانانو دا شی راوویست سلیمان علیه السلام ختم کړی هغوی بیا راښکاره کړه نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي ړومبی سحر و ساحري دا د عراق په شهر بابل کې شروع شوه دلته الله ورته اشاره کوي وما انزل علی الملکین ببابل بابل په عراق کې یو شهر ده اوس هم په بابل سره یادېږي او دا د سیدنا ابراهیم علیه السلام وطن ده ابراهیم علیه السلام په دغه شهر کې پیدا شوی بابل او په دې شهر بابل کې یو قوم د کلدانی دا سحر اولا په دغه قوم کې پیدا شو سحر چې دنیا ته راغی د دې دوه ذریعې وې یوه ذریعه شیطانان دي
یغی په ذریعہ باندې دا سحر دنیا ته راغی او دویم هاروت او ماروت دا دو فرشتو خلقو ته سحر بیان که خو په دې نیت چې ځان ورنه وساتئ عالم په منبر باندې د جمعې په ورځ خلقو ته یوه ګناه تشریح کي بې پوهېږي خلق چې دا ګناه ده خو د څه دپاره یې ورته وایي چې ځان ورنه وساتي نو دې فرشتو خلقو ته سحر بیان که چې ځان ورنه وساتئ خو هغوی ورنه دا سحر زده که باقاعده عمل پشو نو دویمه ذریعه د سحر دپاره د هاروت او د ماروت دغه تعلیمات دي خو هغوی تعلیم په یو نیت ورکړی او دوی تینا قبول کا او عمل پشو دنیا ته سحر په دې دوه ذرایع راغی یو د شیطانانو په ذریعه یو د دغه دوه فرشتو د تعلیم په ذریعه باندې لہذا علماء وی دنیا کې ټولو نو زورور سحر دا د کلدانیانو ده ړومبی سحر د دغه ځای نه شروع شو هاروت او ماروت چې کله راغلل دوی شهر بابل ته راغلل او الته کم کلدانی قوم چې دا هغوی د هاروت او د ماروت علیهم السلام نه دا تعلیمات قبول کړل او په هغې عمل درآمد شروع کړل واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا تابعداري وکړله د یهودیانو او کافرانو ما د هغه سحر او ساحري تتلو الشیاطینو چې تلاوت یې کاو د هغې چې لوست یې کاو د هغې شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان سحر نو کړی سلیمان علیه السلام ولكن الشیاطین کفروا مگر شیطانانو سحر او کفر کړی دا يعلمون الناس السحر تعلیم بورکاو د شیطانانو انسانانو ته السحر د سحر نو ذریعه د سحر دا د شیطانانو تعلیم شو یو وما انزل على الملكين وما انزل على الملكين او هاغس چې نازلېدل به په دوو فرشتو باندې په شهر بابل کې هغه دوه فرشتي یو هاروت او بل ماروت ته وما يعلمان دوی تعلیم نه ورکاو دغه دوو فرشتو من احد هیچ چاته حتی تر دې پورې یقولا چې دې دواړو فرشتو به ورته ووي انما نحن فتنة مونږ امتحان یو فلا تکفر تاسو په دې باندې کافران نشئ ګوره دا سحر مونږ درته ښیو دې دپاره چې ویې پېژنئ ځان ورنه وساتئ لکه سړی چاته وایي دا د بجلي وایر ده دې ته ګوتې ور نه وړې دې ته چې ګوتې ور مړی دی دا چې پې پوی که دې دپاره چې ورنه ځان وساتي نو که هغه اوس لاس ور وړي او ځان پې مړی دا غلطي خو دغه شوه دا خو دې دپاره بیان ورته وکړو چې ځان ورنه بچ کړي اوس علما فرمایي چې سحر حقیقت لري او که نه لري سحر دنیا کې شته او که نشته هسې ګپ ته که حقیقت لري بعض علماء وی سحر حقیقت نه لري تاس یو خیالی شی ده یو وهمی شی ده او هغه خلق چې نفسیاتی بیماران وي او د وهم شکار وي هغه د دې نه ډېر متاثر کیږي لہذا دا اس یو خیالی او وهمی شی ده په حقیقت کې دا وجود نه لري ډېر علما داسې وایي لیکن اکثر علماء فرمائی چې سحر حقیقت لري امام نووي رحمه الله لوی محدث عالم ده هغه وایي سحر حقیقت لري او بیا فرمائی چې دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله هم ده
امام انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه فرمایي سحر حقیقت لري شته په دنیا کې دا قرآن ذکر کی احادیث ذکر کی شته په دنیا کې او ویدا اصل مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله چې سحر په دنیا کې وجود او حقیقت لري او بیا دا خبره چې په سحر سره د شي حقیقت بدلیږي او کنه بدلیږي د انسان نه کاڼی جوړوي شي د انسان نه خر یا سپی جوړوي شي کنه چې د شي حقیقت بدل کی بعضی علما وايي سحر دې سره د شي حقیقت او ماهیت بدلیږي کعب الاحبار یو صحابي ده هغه فرمایي لولا کلمات لجعلتني اليهود حمارا وای کچرته یو سو کلمې الله مونږ ته قران کې نه وای خودلې نو مونږ نه با يهوديانو خرونه جوړ کړی وای نو د دې قول د صحابین علماوی معلومیږي چې سحر سره د شي حقیقت بدلیږي وای ک الله مونږ ته یو سو کلمې قران کې نه وای خودلې لکه د قران اخري دو سورتونه دا سنور آیاتونه د سحر پر رد او په دفاع کې راغلي وای کدا کلمه الله مونږ ته نوې خودلې لجعلتني اليهود حمارا يهوديانو به مونږ خرونه جوړ کړی وای او دې هغه کلمو په برکت باندې هغه سحر مونږ سره وکړي په دې نه معلومیږي چې سحر سره د شي حقیقت بدلیږي انسان نه کاڼی جوړوي شي انسان نه زناور جوړوي شي زناور نه انسان جوړوي شي دا بعضي علما وایي اکثر علما د امام راغب اصفهانی رحمه الله په فتوا باندې هغه عمل کوي امام راغب اصفهانی رحمه الله لوی عالم ده هغه وایي چې سحر سره د شي حقیقت نه بدلیږي بلکې د شي کیفیت او صفت ور سره بدلیږي د شي په مزاج کې فرق راولي په حقیقت کې فرق نه راولي وی بعینه مثال داسه ده کما فی صورت المرض لکه د بیماری په شکل انسان ته تب ولګي دا 102 درجه تب ده د انسان حقیقت خو نه ده بدل انسان خو هغه انسان ده خو مزاج او صفت خراب شو مخ کې جوړو او اوس بیمار ده مزاج کې تغییر او چینج راغی نور حقیقت او باډي خو هغه د انسان ده نو سحر هم داسه ده حقیقت دی شي نه بدلی صرف مزاج او کیفیت کې فرق راولي اکثر علما دا خوښي چې سحر سره دی شي حقیقت نه بدلیږي بلکې صرف کیفیت ور سره بدل شي او بیا علما وایي چې دا سحر وایي چاته نو علما وایي سحر دا لفظ د سحر سین حارا د دې لفظي معنا دا کل ما يعجب النظر هر هغه شی چې د انسان نظر په تعجب او حیرانتیا کې اچي یو شی چې ته وګوري او دا نظر د په تعجب کې واچي سړی حیران کی بس دې د سحر وایي بعضی اوقات یو انسان یو کمال کی یو ښکلی بلډینګ جوړ کړي لکه برج خلیفه په دوبۍ کې ناغي ته چې سړی داسې وګوري نو چې ورته وګوري سړی حیران شي چې عجیبه کمال یې کړی بس وایي دې ته سحر وایي هر شی چې د تا نظر په تعجب کې واچي هغې ته سحر وایي او د شریعت په اصطلاح کې شریعت او د دین په نظر باندې سحر چاته وایي نو د شریعت په رڼا کې سحر ویلی کېږي امر خارق العاده تصدر عن نفس شریرا بمزاولة اسباب ممنوعة في الشرع امر خارق العاده دا یو خلاف عادت او خلاف معمول کار ته ویلی شي تصدر عن نفس شریرا چې دغه خلاف عادت کار دی یو خبیث نفس نه خارج شي دی یو ناکار شخص نه خارج شي په استعمال د اسباب ممنوعه سره داسې اسباب چې په شریعت کې ممنوع دي د سحر لپاره خپل اسباب استعمالوي نو په ناروا اسباب باندې یو داسې طریقه چې
امر خارق العاده یو داسې کار چې خلاف عادت کار وي په عادت او معمول کې خلق نشي کوي او دغه کار وکي او دغه خلاف عادت کار د داسې سړي نه خارج شي رونمایي او اظهار او څرګندونه یې داسې سړی وکي چې هغه شریر او خبیث انسان نیک انسان نه د بیکاره انسان او په ذریعه د اسباب ممنوعه او په شرع کې هغه اسباب ممنوع وي په دې ذریعه باندې وکي دې ته سحر وایي امر خارق العاده تصدر عن نفس شريرة بمزاولة أسباب ممنوعة في الشرع خلاف عادت کار چې په ناروا اسباب باندې وشي او د خبيث نفس او د انسان طرف نه وشي دې ته سحر وایي او بیا علما د سحر حکم بیانوي که څوک سحر وکړي دا سحر کفر ده که کفر نه ده کچا سحر وکړي دې سړي څه حکم ده سړی کافر کیږي که نه کافر کیږي نو امام ابو منصور ماتوریدی دا د موږ د عقایدو امام ده هغه وایي که یو ساحر سحر وکړي او په دې سحر کې د خبیثو ارواحو نه امداد وغواړي او یا په دې سحر کې د خبیثو ارواحو داسې تعظیم وکړي لکه تعظیم د صفات الله عز وجل د الله د صفاتو چې څومره تعظیم کیږي د خبیثو ارواحو د شیطانانو په کې داسې تعظیم وکړي په دې سحر کې ډېر ناکاره کلمات استعمالوي نو که داسې کلمات استعمال کړي چې په هغې کې د غیر الله دومره تعظیم وکړي لکه د الله په شان یا د شیطانانو یا د ارواحو خبیثو د ناپاکه روحونو داسې تعظیم پکې وکړي لکه د الله د صفاتو نو ساحر ورسره کافر کیږي او دا سحر کفر ده او که دا سړی مسلمانو او داسې سحر یې وکړه چې هغې کې کلمات شرکیه دي نو دا سړی مرتد ګرځي او د مرتد بیا قتل هم جایز ده لہذا د دې ساحر بیا قتل هم جایز کیږي او که چېرته کلمات شرکیه پکې استعمال نه کړي د ګناه والا کلمات خو ضرور پکې لیکي خو لیکن د شرک والا کلمات پکې استعمال نه کړي د غیر الله نه پکې امداد نه غواړي ارواح خبیثو نه پکې امداد نه غواړي د شیطانانو تعظیم پکې ونه کړي نو بیا دا ګناه کبیره ده لیکن کفر ورته نشي ویلی نو که کم ساحر په خپل سحر کې کلمات شرکیه راوړل نو دی ورسره کافر کیږي او دا سحر کفر ده او که کلمات شرکیه نه دی راوړي نو بیا دی نه کافر کیږي البته ګناه کبیره ده سخت ګناهګاري کی دا سحر چې ساحران کوي نو پدې کې د شیطانانو نه امداد غواړي یعنی ترسو پورې دا سحر اثر نه کوي چې د شیطانانو امداد ورسره وشي دا چې هغه په یو سړي باندې سحر کوي او په هغه باندې اثر شروع کوي دا په توسط د شیطانانو سره نو شیطان نه خوس ما او تا امداد نشو غوښتلی څنګه به امداد ونه کړو هغې خپلې طریقې دي الله دې موږ وساتي نو بیا ساحران او کوډګران هغه طریقې استعمال کړي چې هغې سره شیطانانو سره ملګرتیا پیدا کړي نو چې کله شیطانانو سره یارانو ملګرتیا پیدا کړي او بیا د هغې په وجه باندې هغلته په چا باندې څه ناکاره اثرات شروع کړي نو کله وارې شیطان ملګرتیا په دې شروع کړي چې هلته په دې لیکلو کې کلمات کفریه او شرکیه ولیکي او دا کفري کلمات او شرکیاتو په وجه د شیطان توجه ورته وشي شیطان خو ناپاکو شیانو ته نږدې کېږي حدیث کې راځي څوک چې صفا جامې واچي خوشبویي استعمال کړي مسواک استعمال کړي ښه ځان په سنت پر فرشتې ورته رانږدې کېږي دا خوشبویي ته فرشتې رانږدې کېږي بیا چې تلاوت د قرآن شروع کړي فرشتې ورته نورې رانږدې شي حتی چې د قرآن تلاوت انسانو کې او ختم د قرآن کې فرشتې په شونډو باندې ښکل کړي او بین العینین د دواړو سترګو په منځ کې ښکل کړي دومره ورته رانږدې شي او د چا د جامو نه چې بدبویي ځي ګندګي وي بدن صفا نه وي او په جنابت او په غټ غسل کې وي بې اودسه وي او په بدن باندې ګندګي او پلیتي وي یا د خولې نه بدبویي ځي
وګه او پیاز یې خوړلې هغې نه بدبوی ځي فرشتې ورنه لرې تښتي بیا فرشتې خو ډېر پاک مخلوق ته ګندګۍ ته نه رانږدې کېږي دې وجه نه علیه السلام وایي چې پیاز وګه مو خوړلي د خولې صفایي مو نه یې کړي جومات ته مه راځئ نبي علیه السلام وایي د موږ جومات نبي علیه السلام جومات مسجد نبوي ده یو مونځ پکې په 50 سره بدلېږي خو نبي علیه السلام وایي مه راځئ فرشتې درنه کرکه کوي خوا ته در سره کوم مسلمانان چې ولاړ دي د تا د خولې د بدبوی نه شاید هغوی ته تکلیف شي هسې د ثواب په ځای ګناهګار شي نبي علیه السلام وایي اول خو دا شی خورم که بیا یې خورې نو بیا لږ صفایي وکړه چې دا بدبوی چاته محسوس نشي نو بهرحال شیطانان چې ځان ته نږدې کوي نو ناروا طریقې استعمال کړي ناروا حربې استعمال کړي نو کله کلمات کفریه او شرکیه لیکي هغې سره شیطانان نږدې شي او کله ځان جنوب کې په جنابت کې هغه لیکل کوي نو په دې حالت کې بیا شیطان ورته نږدې شي بعضې اوقات مفتی شفیع رحمه الله وایي دا د رګونو نجس وینه دا څاروی چې ذبحه کې دا د رګونو دا نجس شی ده په ټول حیوان کې دغه نجس وینه په قلم کې واچي د سیاهي په شکل او په هغې هغه کلمات سحریه لیکي دا نجس شي ته بیا شیطان نږدې کېږي داسې په دې نجسو شیانو باندې خو چې څومره د ده عقیده نجس وي او دا جامې او بدن نجس وي او اعمال او کردار هغومره شیطان ورسره نو دې وجه نه د غیر مسلمو سحر دا ډېر تیز وي د مسلمان سحر دومره تیز نه وي د غیر مسلمو سحر ډېر تیز وي ځکه هغوی په دې عقیدې نجس دي عقیده یې نجس وي او که څومره ناروا طریقه کوي نو د هغوی په څه کار ده کافر خو هر یو کار کوی شي نو د دې ساحر سحر تر هغه پورې اثر نه کوي چې د شیطان سره دوستانه جوړه نه کړي او نبی علیه السلام وایي د ساحر سحر تر هغه پورې اثر نه کوي چې په جهنم کې جنډه ونه لګېږي څوک چې ساحر او کوډګر ته ورځي هغه هم ګناهګار او څوک چې سحر کوي ګناهګار نو داسې ساحرانو ته او کوډګرانو ته چې څوک ورځي دا ټول خلک ګناهګار دي یعنی هغه ته چې څومره ګناه ده دا ورتلونکي ته دومره ګناه ده چې ته نه ورځې خو نه به یې کوي خو چې ما او تا ور روان یو نو د هغه بزنس روان ده نو په ګناه کې دواړه شریک دي نبي علیه السلام وایي څوک چې چاته سود ورکوي اخیستونکی او ورکوونکی څوک چې پکې منشتوب کوي څوک چې پکې ګواهي کوي څوک چې پکې دلالي کوي په دې ټولو د الله لعنت ده او ټول په ګناه کې شریک دي نو ساحر ته چې څوک ورځي او ساحر چې سحر کوي په منځ کې چې څوک دلالي کوي ټول په دې ګناه کې شریک دي چاته ورته یو تماشه ده یو تماشه ده هغه هم ښه نه ده خو دومره ګناه نه ده یو دا ده چې ورشي خپل ځان لپاره وی کې ځان ته تعویذونه ماویذونه درته وکړي کوډې بوډې درته وکړي دا ښه نه ده تماشې باندې غریب شاه هر چا کړی په دعا کې غریب شاه ټول خو ښه خبره ده سړی دا هم هغه چې اوس هغوی دا وایي که نه یو خلاف عادت کار چې وکړي که نه لکه دا وایي چې چاړه پې ومنډي آی منډلې نه وي نظربندي وکړي زما او ستا نظر باندې ژبې کې ومنډي او داسې راوباسي سیخ راوباسي هغه یې نه یې کړی خو زما او ستا نظر بند کړي نظربندي دا سحر ده نو لہذا ورتلل نه دي پکار باید سړی ورنه شي ناروا مجلس ده خو یو دا ده چې سحر ورنه زده کړي او یا ورته یې چې زه فلاني باندې سحر کوم هغه باندې څه چل وکړه دومره پیسې واخله دا جرم عظیم ده دا غټه ګناه ده یوې تماشه ده تماشه هم ښه نه ده خو بیا خو توبې به وباسو توبې ښه خبره ده حاجي صاحب ګناهګار هر سړی ګناهګار ده خو توبه لوی کمال ده چې سړی توبه وباسي استغفار وکړي نو هغوی څه وایي دا څه ورته وایي مداریان هغوی چې یو خلاف عادت کار وکړي نو بیا وایي دې ته کمال وایي کمال نامه ورته بدله کړي نامه ورته بدله کړي کمال د خو همدغه چل ده که
نبی علیہ السلام وی گناه به آخره زمانه کې زیاته شي خو نامې به بدل شي زنا به زیاته شي خو نامه به څوک ورته متعه ورکوي څوک ورته مساج ورکوي او سود به عام شي نامه به ورته بدله کړي منافه به ورته وایي ځکه دا سود دومره بدنام لفظ ده چې سود ټکی دې کېښوده کافره مو نه ځان ساتي دا کومه شروع ده پیسې خلي او دا خینه او منافه دا جایز دی هذا لغيب هغه اوس پیسې مقابله دوم پیس دی دا پیس ده نامه بدله کړي بدل شراب به عام شي نبی علیہ السلام وی نامه به بدله شي دوه سوه قسمه بوتلې دي پیسې بو پیس دا څه قسمه بوتلې دي چې سړی نه پېژني چې خدای دا اوس څه شی دي لیکلي په ټولو باندې حلال یو سیاست نامه مخکې دا منافقت ته دا اوس نو سیاست ده دغسې بل داسې جوړوه نامې بدل شي داسې جوړوه هر شي نامې بدلې شوي دي ګناه نامه ور بدله کړي نو الله فرمایل وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون دی بتعلیم ورکاو فيتعلمون دی کافرانو بتعلیم حاصلا منهما دی دوار فرشتونا ما دها غشی تعلیم به حاصلا يفرقون جدائی برا وصل به پزریه د غشی باندې بین المرء و زوجه پمینز دی خاون او د خزه کې چې هغه سحر او جادو ده الله وی داسې شی په دې فرشتو نزدک چې هغه د خاون او د خزه هغه مینه په دشمنی بدله کی دا به سبب وي واسطه اللهم صل علی سيدنا ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار